یاره غوړي وایي دغه دی 550 باندې قریبا دی اندازدن. کې بری په سور راوړه دی تیر حکومت یاره تیر حکومت کې زما خیال 260 نه شروع شوي دي چې بره روان دي 1400 کارټن نخلو بره بس اوس 5000 کارټن دي. 100 روپے دیاړي دا ما پرونه بل په روزه کې روزه وړې پس 900 روپے پرون مې وړې په 1250 روپے غوړي په 500 روپے کیلو ملاويږي. بالکل تن امیدو خلک خودکشي ته تیار شوی د حکومتونو د با شریف راغی هغه وي زه به تاسو له ریلیف تر کوم هغه هم داسې وکړو چې به داسې ناګهانه یو به مې راوغورځو چې به دیر شو به پېټرول یې ګران کړل که نه نو د پېټرولو سره لحاظه وړم راځي غوړي هم راځي چیني هم راځي نو لحاظه موږ د حکومت نه دا مطالبې دي چې به د غریبو باندې لږ نظرثاني وشي او لږ دغه دې وشي موږ سره د رحم دې وشي لږ. قدرمنو د تاریخي پول نه مې سټارټ واغستو د تاریخي مهنګایي چې ډالر د 200 نه هم بره وتلی دی. پېټرول چې کوم دی بیګا 30 روپۍ لیټر ګران شوي دي. داسې نور ګڼ شمېر څیزونه چې په ورځ نیمه کې دومره وخت چې د غریب سړي د اخیستو نه وتې دي. په دغه حوالې سره موږ د تیر حکومت چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دور په هغې کې هم موږ راغلي په دغه بازارونو کې موږ سروې کړې عوامي رایې یې اخیستې ده. د مهنګایي حوالې سره چونکې اوس د هغې حکومت ختم شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم شهباز شریف دی هغه د پاکستان پرایم منسټر دی. نو ګورو چې د دوی په دور کې غریبانان د دغه مهنګایي په حوالې سره مونږ ته سوی. نو پروګرام کې د تخبې تحصیل دی د جلاله بازار دی دغه تاریخي پول سره د تاریخي مهنګایي حوالې سره د پروګرام باقاعده آغاز کوو. مونږ سره اوسئ. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه؟ شکر الحمدلله. څه دی لږ رامخکې شئ نو ښه به اکبر علي. څومره وخت نه دا کار کوي؟ من 2 کالونه کوم دا کار. دا موجوده حکومت چې کوم د مسلم لیگ نون راغلی دی دې سره ګراني ډېره زیاته شوې. تیر حکومت کې مو ګراني څه حده پورې خو دې حکومت کې ډېره زیاته. خو که سوچ وکړو نو د تیر نه دلته سیوا ده هر یو څیز به بره ځي. لکه دا وطني شي دا به مخکې ارزان اوس ګران دی. که زمیندار ته وي نو زمیندار وایي چې یاره موږ د سره ګرانه شوې به هر یو سړي لکه خپل دغه کوي. پېټرول بیګا 30 روپۍ پېټرول خو چې ګران شي دا اوس د 2-3 ورځو کې بیا د سوداګانو پته ولګي چې لکه غوړو ته تاسو ګوره 480 د خدیر دا اوس د 500 نه وړي. نو تیر حکومت په خلکو بدنامو مخکې کوم معلوم څه شو نو بس عمران خان دی. عمران خان دی خلکو باندې اوس هغې نه اوس جانه ته اوس کې اوس ګناهګار اوس یو په ډبل شو د هغې نه او خلک هم بالکل خلک غریب. حکومت کې به خلک راوته روډونو ته احتجاجونه یو څه بل احتجاجونه بالکل اوس هغه شي حکومت کې غریب حکومت کې غریب شو. څه غوښتنه ده څه به وي؟ یاره زه خو وایم چې تیر حکومت د دې نه ډېر ښه واپس دغه یاره زه یم چې واپس راشي نو بده بني انشاءالله. ډېره مهرباني کتونکو مخکې هم ځو او خبرې اترې کوو د بازار د دغه ولس سره د موجوده تاریخي مهنګایي حوالې سره. نو موږ سره اوسئ. د موجوده حکومت نه خوشحاله زه د اوسه پر د یو نام نه خوشحاله. د هغې وجه دا کم حالات چې را روان دي غریب کار سړی په 500 روپے 600 روپے دیاړي دا ما پرونه بل په روزه کې روزه وړې پس 900 روپے پرون مې وړې په 1250 روپے غوړي په 500 روپے کیلو ملاويږي. بالکل تن امیدو خلک خودکشي ته تیار شوی د حکومتونو د لاسه. هر سیاسي حکومت ته خلکو ته ریلیف ملي پکې نشته هیڅ چاته هم ریلیف نشته. د مزدورکارو ته وګوره قسم په خدای چې دونه ګراني دونه چې بس خلک خودکشي ته تیار دی. دا کم حالات چې بس الله تعالی دې موږ بسوالي دعا وي چې الله تعالی دې زموږ په دې ملک رحم وکړي. ګنې حالات ډېر خراب دي کم طرف ته روان دي. یو ځل مظاهرې دي مظاهرو ډېر کار خراب کړی. که هغه د هر یو حکومت راشي بل مظاهرې کوي دی خپل ټیم ته پرېښودل هر سړی پکار دي. پکار و چې د عمران خان پنځو هر سړی پکار دی. عمران خان نه که سابقه حکومت دی که موجوده حکومت دی دا خپل ټیم پوره کړي حالاتو پته به ولګي. دوی یو چې کرسۍ ته وخېږي بل مظاهرې کوي د ملک بیړه دی خلکو چپه کړه. دوی سیاسي خلکو د ملک بیړه چپه کړه. دا راته وایي چې که دا حالات یې د دې ملک به کېږي دا خلک به څه بس که دا زما خیال که دا حالات نو بس هغه شوکې او ډاکې به چې په کوم ځای کې په نورو ملکونو کې سریلنکا کې چې کوم حالات روان دي یا په افغانستان کې کوم حالات روان همدلته هم دغه حالات جوړي. زما خپل اندازه داسې ده چې الله دې په موږ او په دې ټول ملکونو مسلمانانو باندې رحم وکړي. ګنې حالات ډېر خراب دي او الله تعالی دې سیاستدانان پوه کړي چې د یو خپل خپې نه راکاږي خپله موقع ورکړي. ٹھیک شي مهرباني چې خوشحاله شي. مننه. السلام علیکم. کتونکو مخکې ځو دا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خیر دی ټیک اچانک قرآن نه جی نه صحیح یک ټوی دې مشغوله دا نوم څه دی برادر؟ عمران خان. عمران خان دا عمران خان خدا دې سړی مونږ ذکر عمران خان او نواز شریف پلان کې عمران خان دا راته ووایه ستا د عمران خان حکومت خو یاره هغه به چې اوس زه یم ښه به وشي د دې موجوده حکومت نه هغه ډېر ښه
اوس خو ډېره زیاته ګراني شوله. دا عمران خان څلور کاله تېر که په دې کې 30 روپۍ لیټر پټرول نه و ګران شوي دوی را لومبو ورځو کې 30 روپۍ ګران او چې ګرانه که زه خپله ټکسي کار کوم جي اوس چې هغه شان مزدوري نشته مخکې چې څنګه مزدوري وه زمونږ که نه نن دا تقریبا هغه شان مزدوري اوس نشته نه اوس څوک ځي اوس په تیز رفتار کې ځي مخکې مونږ سره په موټر کې تله اوس په تیز رفتار کې ځي ولې ګراني شوه مهنګایي ډېره زیاته شوه. فرض که ته چې به مخکې یو ځای ته په 1500 تلې اوس چاته 1000 روپۍ وی نو څه وایي بالکل جي ناجیزه کوي اوس یې پرې نه راځي اوس هم نه کېږي جي جګړه درسره کوي خو زیاتې پیسې اوس زه پېښور ته تلم یو کس سادرینګ وکړو هغه یې پېښور ته ما ورته 3500 روپۍ وي ما ویل نه چې زه به 3500 مخکې به څومره باندې مخکې به 2500 2025 او بیا به مې واره کوله. څه وایې غوښتنه څه کوې بس زموږ حکومت ته دغه ټول عوامو ته دا اپیل ده چې بس ارزاني دې راشي او بس د ملک د حالات نور هم بهتر کړي. او چې یاره ګراني د ګراني نه خو هغه هېڅ ګراني نه اوس د خلکو له ارمان ورلو چې ربي هغه حکومت موږ رسوي که نه او ارمان پټرول باندې 30 روپۍ لیټر چېرته نه و ګران شوي نو ګران شوي تاریخ کې دا په واحد په دې حکومت کې 30 روپۍ لیټر ګران شو هر څه باقي ډالر ته که وګورو د 200 نه بره لاړې برابر کېږي به زموږ د غریبو سره نو بس دغه خو د هوا مو ګوره که موږ د هر یو سړی داسې پکار دی چې زموږ د ملک ته خیر اوسي موږ به سبا یو یا به نه یو که نه موږ له داسې انسان پکار دی چې یاره موږ ته خیر ورسوي هغه ګودی کو عمران خان کو بلي خو زموږ عوام ته چې د خیر میله وشي. صحیح ټیک شو مهرباني اوټ هم چاله ورکړو یاره اوټو کو اصل کې وین دی پیری دوګشین پی ټی آی لمه ور کړی دی خوغه می پارټي چې د پی ټی آی دا او په دې علاقې مې چې دینو د سر تاج می جمشید دي د پارټۍ نه علاوه دی هغه هغه مې ځکه خوښ دی په دې لحاظ چې زما اله په کچه خاوره خپولېږي که نه چې په خپل درشل قسم دی خپه وردن نه کمه ټول صحیح نه لکه زمونږ د غریب سړي کار پکار دی ما له څوک نوکري نه راکړي بې تعلیم یم پوه شوې او نه زما دا پکار دی چې بس د ملک قرض د ختمیږي او ملک قرض مړه دا خو د ډېر وخت نه مونږ وروه خو زمونږ د جلاله هیرو جمشید دی او اوټ مې پی ټی آی له دې ځله ورکړی دی او انشاءالله تعالی چې را روان وخت کې به جمشید دی له په دې کار به ورکوم په نور څه نه د پارټۍ په لحاظ نه خو د هغه شخصي اوټ دی ستا واه او چې څوک یې نه ورکړي نو زه وایم چې دا بس ظلم دی د خپل ځان سره ځکه کو یو ځای د کاره پاتې نو زه وایم چې ودې وي یو سړی که نه د کار هغه څه پرېښ هم نه دي یاره هېڅ هم نه دي پرېښ زه خو به تا ته دا وایم چې هېڅ هم نه دي پرېښ هغوی د جلاله په سیمه نه دي مړه بس ریکارډ یې مات کړی دی قسم دی چې هر سړي خو زما هیرو جمشید دی ټول بیګا 30 روپۍ ګران شو ډالر د 200 نه واوړېدو نور هم د یو څیز تیل بیګا 30 روپۍ لیټر ګران شو موږ له کپنې تیل نه راکول پوه نه شوې د هفتو نه ورته لګیو چې موږ له موږ اوس دوکان ته ناست یو په خپل کوټ کې زمونږ پیسو کپنې سره کوټ دی په خپل کوټ یې مال نه راکو موږ اوس دوکان ته ناست یو ورته ویو تیل راوړئ نشته همدغه دغه ته یې غلي کړي ګرانۍ ته یې غلي کړي موږ سره تیل میل نشته او په موږ تیل 3 لک روپۍ ګاډی ګران شو دغه پکې اوس د جیبه شو دغه تاوان شو او دا تاوان او بل بجلی چې په دې طرف که مزي که نه 12 غنټې بجلی شته او 12 نشته او د تیر حکومت کې به د تیر حکومت کې به بجلی وه په دې حکومت کې مخ هفته 10 ورځې وشي چې زمونږ په پیډر چې کم دی که نه 12 غنټې بجلی شته او 12 نشته روا لوډ شیډینګ دی غیر نه نن مې د دغه سړي نه تپوس کړی دی د مزدور آباد هغه وی 1 غنټه بجلی زی 1 غنټه په ټول شواروز کې مزدور آباد موږ ته دلته په ګام کې دی او زمونږ په دې پیډر چې کم دی که نه زمونږ په پیډر په جلاله سخت ظلم چالو دی څه به وایي چې غنټې بجلی 12 غوښتنه څه دی چې خلک هم ګوري څه غوښتنه څه وشي د حکومت نه غوښتنه څه غوښتنه دا ده چې لوډ شیډینګ موږ ته پیل خال ختم شي او موږ ته څوک تیل میل نه راکوي چې موږ ته تیل لا چالو شي او مهنګایي خلاف چې موږ ته ارزاني وشي موږ دا وایو چې تاسو ته په تېر شوي حکومت کې هم دا عمران خان به دا وعدې کړي چې به دا کوم زه به دا کوم هغه یې سم ونه کړل شهباز شریف راغی هغه وایي زه به تاسو له ریلیف در کوم هغه هم داسې وکړو چې بی داسې ناګهانه یو بم یې راوغورځو چې بی 10 شو به پټرول یې ګران کړل که نه نو د پټرولو سره لحاظه وړم راځي غوړي هم راځي چیني هم راځي نو لحاظه موږ د حکومت نه دا مطالبې دي چې بی د دې غریبو باندې لږ نظرثاني وشي او لږ دغه دې وشي موږ سره د رحم دې وشي لږ تعاون دې وشي موږ سره جي ډېره مهرباني رامخکې شه سید الله بھائی مولا له جلاله کې سیرو کار کوي نو دوی تم نامای کو سید الله بھائی خیر دی جی خیر ټاک دې تیر حکومت کې خوشاله وي کدي یاره جی بس پدې کې خدا ټول عوام خپه دي او مسله صرف د غریبو ته چلې او د دوانه طرف حلالې جی دا کار خو د سیرو دی دا خلکو د خوشحالۍ موخو لوړي ودونو لوړي نور داسې د خوشحالۍ څه فنکشن یې لوړي نو مزدوري شته که نه دا ستا کار نو مزدوري خو به څه کوي چې اوس هغه خلک خپه دي اوس پکې سم نه وړي او هغه د خوشحالۍ چې کوم شیز اوس هغې ته املا ماتوي خلک ځان نه وړه والي که نه چیني والي ګوړه والي غوړي والي نو کم حد ته روان دي
او بیګا پکې دغه د 30 روپۍ دغه د پېټرولو د ډبه مې پکې راواچو نو لہذا د حکومت اپیل دا دی چې لږ د غریبو عوامو ته ریلیف ورکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی شکر. شاهد بھائی څومره وخت نه راکړه؟ یاره تقریبا 16-17 سالو شنو. غوړي خو بستا ډېر لګي. غوړي خو ډېر لګي ولا غوړي ډېر ګران شوي دي. په څو باندې اوس کیلو راوړي؟ یاره غوړي وایي دغه دی 550 باندې قریبا دی اندازه دن. کې بری په څو راوړه دی تیر حکومت؟ یاره تیر حکومت کې زما خیال 260 نه شروع شوي دي چې بره روان دي 1400 کارټن ناخلو بره بس اوس 5000 کارټن دي. اوس 5000 کارټن؟ اوس 5000 روپۍ باندې کارټن دي. د ګرانۍ ذمہوار څوک دی؟ موږ په خپلې که نه؟ نو اصل کې خو د ګرانۍ مسله داسې ده که صحیح نظام ته لاړ شي نو مساله د دې هغه عالمان وایي چې یو فرشته مقرر وي داسې او د ګرانۍ او د ارزانۍ اعلان دار ورځ کېږي نو دا خو په عمل باندې دار و مدار ساتي او باقي چې دی نو ګرانۍ عالمي مسله ده ټول ورلډ کې په دنیا کې ګرانۍ. بالکل. تیر حکومت به خلکو بدنامو چیرې عمران خان د ګرانۍ راوستې دا اوس دا حکومت راغلی دی کې د هغې نه او بالکل دا خو دا تقریبا هغې چې په کال کې کومه ګرانۍ راوستې دا په میاشت کې راله مطلب 370 ریټ اوس 550 ریټ دی. تاسو عمر د عمر 31 سال. 31 سال کې پټرول 30 روپۍ لیټر ګران شوي. یاره داسې خو نه دی شوي 2-3 روپۍ 15 روپۍ 10 روپۍ. ډالر 200 پلس دی او ډالر خو داسې ګران دی ډېر تقریبا 250 کېږي. بس زمونږ اعمالو کې کمی دی د څه حساب دی زمونږ کمی؟ عمل خو ډېر زیات کمی دی هغسې خو که دې طرفونو ته وګورې نو ډېرې دغه داسې دي که نه چې فحاشي ډېره ده جوټ ډېر دی دوکې ډېرې دي سود ډېر دی هر څیز کې دوکه ده نو دا خو ده مطلب دا دی چې پردن یو کس نه ټیک شوی دا نه داسې خو نه کېږي دا خو په یو کس باندې ډیپینډ نه ده دا خو به اورال داسې ټیکېږي الله به ټیکېږي په یو کس نه کېږي. الله دې رحم وکړي. ډېره مهرباني خوشحاله شي. بس مزدوري هر څه دی ختم شوي دي غوړي ډېر زیات ګران دي 500 روپۍ کیلو دي واره نه کوي بس سلاد ډېر خراب. دا سیخ متا مخکې په څو ورکوو؟ بس هغه زوړ ریټ دی 40 روپۍ سیخ ورکوو. ریټ نشي سیوا کولی؟ نه که نه څوک نه واره کوي؟ نه که نه واره نه کوي. ارزان اوس داسې مزدوري به کېده؟ بالکل اوس مزدوري دې ختمه شوې ده. سبب یې د چا حکومت خو عمران خان خو که ده؟ یاره عمران خان ته ښه و د دې حکومت نه او زوړ حکومت ته ښه و په نسبت هغې کې دومره مهنګي؟ بالکل. پټرول پمپ ته رالو دی ملګرو هم تیل واچول په 181 روپۍ باندې لیټر. دوی سره خبرې ترې کوو موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی تاسو ښه؟ شکر دی. نوم څه؟ هدایت شاه جي. پټرول دی په څو لیټر؟ پټرول 180 او پرون په څو؟ 150. 30 روپۍ ګران شو. 30 روپۍ ګران شو. ته ګران شوي؟ نه دي ګران شوي خو بس په دې روډونو مخکې خلک راوتله اوس نه راوځي یاره. وجه سره وایي د پی ټي آی په حکومت کې به خلک راوته چې پټرول ګران شو نور هر څه ګران شو دې کې نه بس ټول غلي دي که نه اشنا وجه بس سیټونه یې واخیستل او بس غلي دي سیټ دپاره او سیټ دپاره څه وایي څه غوښتنه کې د دې ملک به کېږي څه د خلکو بس سایکل یې د ټول والي جي نو بس سایکلو باندې او سایکل یې صحیح دي او سایکل یې بس ډېره مهرباني خوشحاله شي. ته وایې څومره وخت نه پمپ کوې؟ یاره زه خو تقریبا 40 سال نه. پمپ خپل دی؟ خپل نه. دا راته وایي بری 40 سال کې دومره چې ته په یو ځل ګران شي؟ نه که نه ګوره د 5 روپۍ نه ما شروع کړې ده د 3 روپۍ ده د 180 ته راورسېده. نه لیټر چې ته 30 روپۍ لیټر په یو ځل چې ته ګران شوي په تاریخ کې د پی ټي آی کې 25 روپۍ لیټر ګران شوي دوی پسې هغې نه 15 روپۍ برابر شاباسې څه کېږي به سره د خلکو دا لازمي به اخلي سره پټرول خو نه دي که نه دې سره تړلي خو بلا څیزونه دي هم ګرانېږي ډالر ته 200 پټرول هم کار نشته دی موږ ته دې وړه ارزان کړي غوړي دي ارزان کړي چې چیني دي راته ارزان کړي ورګه چې پټرول ګران وي نو چې چیني هم په ګاډو کې راځي که نه دا به ګران څونه 200 نه 200 به مخکې 2 لیټر کېده آی شاباسې 100 روپۍ لیټر یاد مشي ته ما 80 هغه یاد نو څوک څه خو وایي نه که نه خلک غلي دي چې راځي نه وایي ځکه دې نه نور ګران شي خیر دی خیر دی او پیسه شته خلکو سره څنګه یې مرګ خیر دی په څو دې واچول 200 روپۍ مې واچول دي 180 پرون په 150 چې ګران چې دی نه خو هم بیا به مچې یاره بس بیا به موټر سایکل کور ودرو په څه به ګرځې بیا ده به ګرځو سایکلو باندې ښه ټیک شو ډېره مهرباني ته وایې پټرول دې واچول نن هم واچول په څو باندې لیټر یاره یو پمپ کې 182 او بل پمپ کې 181 نو 82 باندې دواړه واچوله څه دی خیال دی په بره روان دي نور به هم څه خېږي که نه په دې راځي خو داسې ده ډالر ته به یې نږدې کوي ډالر په څو دی یاره 200 تقریب 200 خو به ډېر هر څه نو دا خو دا دوايانې او نور خوراک دا چې کوم حکومت ختم شو د پی ټي آی هغې کې هم ګراني وه خو دومره حده پورې نه وه د دوی د راتګ څه هغه څیز
یو په ډبل شو ریټونه نو دوی خو ویل چې موږ د مهنګایي خلاف راوتي نو ختم دي یاره مشکله ده حل صرف دا دی چې جمعه اسلامي راشي جماعت اسلامي کرپشن پکې نشته کرپشن نه پاک دی نو مونږ دا یو چې جمعه اسلامي راشي نو ښه به ټیک شو ډېره مهرباني خوشحاله شي دا یو بل لور ولاړ دی دوم پټرول اچولي په 100 څو باندې 180 باندې 180 باندې اچولي د دا قسمت خو 2 روپۍ کم اچولي دا راته وایي دی نه مخکې سره دی نه مخکې 150 30 روپۍ ګران او جی 30 روپۍ کیمرې ته رامخامخ کړه چې خلک دې څه نوم دی زما مهتاب مهتاب دا راته وایي د عمران خان حکومت دی خو که نه دی شهباز شریف دا مړه حکومت خو یو هم چکوانه چو ولې اوس مهنګایي ده او حالات ډېر زیات خراب طرف ته روان څه به کېږي حل یې څه دی حل یې دا دی دا د څنګه دا زموږ تره دی مونږ خپل جمعه اسلامي سره تعلق ساتو اوس د جمعه اسلامي حکومت راشي بس اول واسي ان شاء الله ډېر خلک دی ګوري په سکرین اخره کې څه وایي څه میسج څه پیغام څه دوا سلام میسج واز دا میسج دی چې هر یو کس ښه پوهېږي او خپل ځان حساب کتاب دی وکړي بس وخت جمعه اسلامي له ورکړي شو ډېره مهرباني څنګه یې رو خیر دی شکر ښه یې څه نوم دی پرواز اکبر څه کار کې بس بجلی کار کوم بجلی کار کې ګراني د خلک وایي پټرول هم ګران شو ډالر هم شته که نه بس شته روان دی ډالر هم په بره روان دی پټرول هم روان دی څه به کېږي بس اوس به ګورو حالاتو ته به ګورو چې څه به کېږي چا حکومت دی خو ته څه وایي چې څوک راشي بس زه خو یم جمعه اسلامي راشي ځکه چې د کرپشن نه پاک جمعه اسلامي او جماعت اسلامي دی او جمعه اسلامي خپل ځاني ډېره خوښه ده او بل نور ملګرو ته هم دا پیغام ورکوم چې اوټ ورکوي نو سوچ سمج سره ورکړي چې په خپل اوټ باندې بیا ستومانه نه یې ډېره مهرباني خوشحاله شي که د بازار د ولس رای چې کومه موږ واغسته تاسو یقینا چې واورېدل اوم لیدل چې عوام د دغه موجوده حکومت او بیا د تاریخي مهنګایي حوالې سره سوی نو یقینا چې تاسو به خبر شوي د عوامو دغه رای د اخیستلو مقصد صرف او صرف زموږ دغه چې په تېرو حکومتونو کې په تېر حکومت کې چې کومه مهنګایي وه هغې حوالې سره موږ د عوامي رای اخیستې وه او په دې حکومت کې هم نو د عوامو دغه رای به موږ هېڅ قسمه په سیاسي پارټیانو کې دخل نه کوو د چا سایډ نه کوو غیر جانبدارانه سروې او دا ځل هم په تېر حکومت کې هم یقینا چې تاسو به ډېر ښه پوه شوي تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه جلال صاحبي له اجازت ورکړئ په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد اوسئ د الله په امان